هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة التوبہ لسم سپارہ او 33 نمبر آیاتی مبارکہ. پدی آیاتی مبارکہ کی رب العالمین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوی شان بیانی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى، اللہ اغزات تے چراوی لے گو رسول خپل نبی را اولے گو بالہدا پا ہدایت سرا و دین الحق و پا دین حق سرا. ہدایت نا مراد قرآن دے، یاتی نا مراد اصول عقائد مراد دی. اراویلے گو بالہدا پا ہدایت سرا یعنی پا قرآن سرا، پا مضبوط عقائد سرا و دین الحق او پا دین حق سرا. دا دین نا مراد دین اسلام دے، یا تینا فروعی مسائل احکام تینا مراد دی. لیظہرہ علی الدین کلی، دا پار دا دی چی غالب کی دا دین پر طولو دینونو باندے. ولو کرہ المشرکون، اگر کدا خبر بد گنی مشرکان. اللہ تبارک و تعالی خپل رسول راولے گو دین حق با غالب کئی پر طولو دینونو باندے چی دین اسلام دے. اگر کدا خبر پا مشرکانو باندے بد لگی خو اللہ بدا خبر ظاہری. سنگ با دین اسلام چی دے اغا غالب کئی نو یا غلب پا اعتبار دا دلیل سرا، چی پا دلیل سرا با دین اسلام پا ہر دین باندے غالبی او دا پا ہر زمانہ کے غالب دے. کم زمانہ کم تا دلائل دا اسلام گوری نو اسلام غالب دے. یا مراد دا غلبین ادا دے چی اللہ با دین اسلام غالب کی پا تسلط سرا. اللہ با ورلا تسلط و قدرت و طاقت ورکی. نو دائم کڑے و پا زمانہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرام پا دور کی. دین اسلام باوجود دا بے سر و سامانینا اللہ غالب کڑے او پا یہودیت او پا نصرانیت او دا جزیرت العرب نے یہود او نسوارا شڑلیو او پا مشرکین و باندم غالب شوے و دین اسلام. او دا سبا پا آخر زمانہ کی چکل عیسیٰ علیہ السلام راشی نازل شی دا اسمان ننو پا اغا ٹیم کی با ہم دین اسلام غالب کیگی پا اعتبار دا تسلط سرا. طول دینو نبا نیست و نابود کیگی و دین اسلام با غالب کیگی. لکا سنگ چی پا زمانہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام غالب شوے. صحابہ کرام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ دین اسلام لغلبہ و پتح ورکڑا اس ورسرم نولاسو کی. دین اسلام غالب دا ایمان یو رنگ چڑاو شو، دا کوپر لوی لوی طاقتون ادرزیدل چی دا اسلام نومی وورید نو اسلام پر طول دنیا کے غالب شو. دے پورے اسلام غالب شو دم رخکل دور راغے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغام گوٹ گوٹ تا ارسید. خلق دا جاہلیت نمونہ ختم کڑلوی دین اسلام راغے.
خکولی خکولی نمونه ورله د الله حبیب کې خودل. وی د جاهلیت نمونه ختم کئ ښه نو د جاهلیت نمونه ختم کړل او د دواړو جهانو سردار ورله خکولی خیسته خیسته نمونه کې خودل، خکولی خکولی د اسلام مطابق نمونه ورله کې خودل او دا غلط نمونه ختم کړي. هغه ختم کړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله خکولی نمونه کې خودل. اعلان وکړو نبی علیہ السلام صحابو ته وی اے صحابو نمونه خکولی ږدئ، قیامت کې چې تاسو را بللی شئ نو ستاسو او ستاسو د پلارانو نمونه به اغستل شي. چې آواز کیږي نو ستا او ستا د پلار نوم به اغستل شي. نو وی خکولی نمونه ږدئ، خراب خراب نمونه مږدئ، خکولی نمونه ږدئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی نمونه ږدئ د انبیاو نمونه، دا ځان لږدئ د پیغمبرانو نمونه. او بیا ورته فرمایل وی احب الاسماء په ټولو نمونه کې غوره نمونه چې دی هغه عبدالله او عبدالرحمن دی. دا په ټولو نمونه کې ښکلي او محبوب نمونه دی. او و اصدقها، اصدق درته پکې وښیمه چې زیات رښتیني نمونه کم دی. وی حارس او حمام. حارس په سا سره، حالف حو رو ثا، حارس وی دا اصدق نوم دی. او حمام په چرګۍ ه سره، حمام وی دا دواړه نمونه اصدق نمونه دی، ډیر رښتیني دي. څه معنی؟ څنګه رښتیني دي؟ دا حارس معنی دا کسب کوونکې، ګټه کوونکې. نو هر کس چې دی د کسب کوي او کمایي کوي نو دا په هر کس صادقیږي. او د حمام معنی دا اراده کوونکې، او هر بنده چې نو د ده پړه کې اراده وي نو وي اصدقها. دا ډېر رښتیني نومونه دي. او د ټولو نه خراب نومونه درته وښیمه. وی حرب او مره. حرب او مره وی دا ډېر قبیح نومونه دي، بد نومونه دي. د حرب معنی دا جنگ او د مره معنی دا تریخ، کړوا چې ورته وی تریخ. وی دا نومونه مږدئ ښه. حرب معنی دا جنگ، وی دا نوم مږدئ. مره معنی دا تریخ. د شیطان تبیم په څه وخت کې ابو مره وی، دا د شیطان نومم و ابو مره، تریخی والا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا نمونه ختم کئ، ښکلي ښکلي نمونه در لږدم. وی صحیح ده د الله حبیب ږده نمونه، ډېر ښکلی دور راغی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د عمر رضی الله تعالی عنه یو لور وه، هغې ته به عاصیه وی، عاصویه. او د جاهلیت نمونه بم داسې نمونه و چې داسې معنی به یې لرله چې خلک ترېنه ویریږي. ګبراهټ والا معنی، دا د عربو د جاهلیت یو رسم و. نوم به یې داسې کېښودو، عاصیه، چې کس ترېنه وګبراویږي، ویریږي. د دواړو جهانو سردار چې وورد وی عاصیه نه جمیله. دې ته به عاصیه نه وایې، دې ته به جمیله وایې. عاصیه معنی خو نافرمانی کوونکي، او وی د جمیلی معنی د خیسته. نوی نوم به د دې وي جمیله، او دا به عاصیه نه. علما وی ګورې نوم دا اثر پریدي، اثر ښکاره کیږي. دې وجې نه د علماو دا ذمواري جوړیږي چې په علاقه کې څومره خراب معنو والا نومونه دي پکار ده چې هغه صحیح کي. دا به پیغمبرانو صحیح کول. داسې خبره ده زما پلار یې ښې دی او زما نیا یې ښې دی او زما د نیا خوښ دی او زما د پلار خوښ دی. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ټول خلک یې پیژني، دا تابعي دی، تابعي. دی وایي وی زما نیکه حزن نوم و حزن. وی دی د دواړو جهانو سردار خواله ورغی. وی نبی علیہ السلام ورته وی چې څه نوم دی دی؟ وی چې حزن. حزن
نبی علیہ السلام ورته لا بل انت سهل نه 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 حزن نوم بدی نه ګورئ ښه ستا نوم به سهل د حزن معنی د سختی او د سهل معنی د اسانی نو د الله حبیب ورته وی حزن نوم بدی نه ښه سهل بدی وی ده ورته وی چې نه ماله چې مې پلار نیکه کم نوم یخی دی نو زه هغه نه بدلوم وی دقه نوم یې پاتې شو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه وی د هغې نوم اثر و چې زمونږ په خاندان کې همیشه سختی پریشانی راغلي وی کاش وی زه ارمان کومه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه څوک و علماو نه یې تپوس کوي وی کاش زه ارمان کومه چې زما نیکه ته د دواړو جهانو سردار ووي چې ستا نوم به سهلونی نو کاش چې زما نیکه پې ښه کړی وی او زما د نیکه نوم یې سهلون وی نو ډېره ښه به وه خو ده پې ښه ونه کړل حزنون نوم یې پاتې شو او د هغې معنی وه سختی او پریشانی بس د ډېر وخته پورې زمونږ خاندان کې هغه سختۍ را روانې وي نو د نوم اثر وي دا د علماو ذمواري ده دا به علماو ته نه وایي چې دا مې پلار او مور او نیکه یې دی غلطې معنی ګورې اثر پرې باسي نو صحیح نومونه کېښودل دا ډېره بهتر ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ګورې دام ښه نه ګڼله چې یو سړی ځان له داسې نوم کیدي چې د هغې نه پاکي ټپکاویږي وی نه خپل نفسونه به نه پاکوئ ځان ته به د پاکۍ نسبت نه کوئ زینب رضی الله تعالی عنها وی زما نوم و بره معنی د نیکی وی د الله حبیب راته وی چې نه دا نوم دې ښه نه دی ځان ته به د نیکۍ نسبت نه کوئ په دې الله خفه کیږي بره به نه وی ستا نوم به یي زینب وی نوم یې راله د بره نه زینب ته واړو چې په دې م الله خفه کیږي چې ځان ته د نیکوکار نسبت کوي داسې به نه کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله بیبي وه تاسو ته به یې نوم یادي جویریه دا یې خپله بیبي وه علما وایي د دې نوم چې و نو هغه م بره و د دواړو جهانو سردار ورله نوم بدل که وی ستا نوم به د جویریې په ځای باندې بره یو کس راغی د دواړو جهانو سردار لزوم ښکلی دورو نو پاک دورو دین اسلام غالب دی وی څه نوم دی وی اسرم نوم می دی نبی علیہ السلام ورته وی اسرم نوم غلط دی زرعه نوم بدی ښه زرعه اسرم معنی ده کټکونکی کټکول او د زرعه معنی ده د زمینداري او د کیتی باړی چې مونږ ورته وایو وی نه دا اسرم نوم غلط دی په سواد سرم معنی ده کټکول وی ستا نوم به زرعه کیتی باړی والا کسب کوونکې زمینداري کوونکې وی ستا نوم به زرعی نو دا ښکلي ښکلي نومونه صحابه کرامو له کېښودل او د جاهلیت نومونه یې ټول ختم کړل کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیې په موقع باندې نبی علیہ السلام تپوسو کوي ما سره به د صلح خبرې څوک کوي نو د سردار نوم و سهیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې نوم یې سهیل دی نو وی سهیل د سهل نه دی وی الله به اسانی راولي وی الله به اسانی راولي نو د نومونو ډیر اثر وي خپل الواد له چې نوم ږدی نو د علماو نه تپوس کوئ مشوره ورسره کوئ او د چا د بچو یا خپل نومونه چې غلط دي دا صحیح کوئ علما وایي نن سبا په نومونو کې اول نمبر چې دی هغه بنګلادیش دی د دې نومونه صحیح دي دې نومونه صحیح دي او خراب نومونو کې چې معنی ته ورله نه ګوري هغه دا سیندیان او پښتانه دي وي دی په نومونو کې دا تمیز نه کوي نو او بیا چې لا وروسته ورسره خان ولګي نو که مخې ته هر څه نومي نو پښتانه پې دغه نوم ورله بیا غټ نومي چې وروسته ورسره خان لفظ راشي نه بیا کو هر څه خو چې دا خان ټکې ورسره ولګي نو دا نومي بیا ډېر خوښي او دا ډېر محبوب نوم ګڼل شي نو نومونه ښکلي ږدو نومونه صحیح کو صحیح معنی زده
بهر صورت نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دین اسلام غالب شو، یهودیت او نصرانیت د جزیرة العرب نه وشړلی شو، دی تینا ختم کړل. دا یوه پاکه ځمکه وګرځېدله، د یثرب په ځای مدینه منوره وګرځېدله. نو دا عرب تینا نصرانیت او یهودیت دی تینا وشړل او دا ځمکه یې ترې وزګاره کړله. نو دین اسلام غالب شوی. یو هغه دور یو نن هغه دور په جزیرة العرب راغی، په جزیرة العرب نن هغه دور راغی چې د پیغمبر به اوله کلمه سوه قوم ته اننی انا الله. الله ورته وی قوم ته به داسې وایي چې زه زما باره کې به قوم ته وایي چې الله یو دی او د الله به عبادت کوئ. د پیغمبر به ړومبۍ خبره ده. قوم ته به وایي، پیغمبر ته به الله وی چې زما په باره کې به قوم ته وایي چې زه الله ما نشته دی لایق د عبادت مگر دغه یو ذات دی او د عبادت وکئ. دا د پیغمبرانو اوله خبره وه. نن په هغې جزیرة العرب کې چې دغه خبره به په مخ د ځمکه په وسني دور کې دا به تبلیغي جماعت کوله چې نمبرې به یې شروع کولې. نو اوله کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، اول خبره به د دین شروع کوله او دا د انبیاو اولنۍ کلمه وه. نن په هغې جزیرة العرب چې یهودیت او نصرانیت ترېنه شړلی شوی و، نن په هغې پاکه خاوره باندې دا پابندي ولګولی شوله چې په دې پاکه ځمکه به په تبلیغي جماعت باندې پابندي. او نن د هغې ځمکې نه چې هغه مدفن د رسول الله مبارک دی، هغه مسکن د رسول الله مبارک، هغې کې امام الانبیا ګرځېدلی و. نن د هغې ځمکې نه دا آواز روچت شو چې تبلیغي جماعت دا بدعت دی او دا ګمراهي ده او دا د ځان نه جوړ کړلی شوي خبرې کوي او په دې به نن پابندي. په هغې ځمکه چې جزیرة العرب وه، پاکه ځمکه وه او حرمین ورته مونږ وایو، نن د هغې نه دا آواز اوچت شو او نن په هغې ځمکه باندې د سلیماګانو ابتدا وشوله. په هغې پاکه ځمکه باندې نن سلیما رغیږي، دا اجازت دی او نن په تبلیغي جماعت باندې په هغې پاکه ځمکه باندې پابندي ولګېدله چې هغې کې مسکن د رسول الله مبارک و، امام الانبیا پکې ګرځېدلی و. نن مدفن د رسول الله مبارک دی، نن پکې رسول الله مبارک دفن دی، نن د نبی علیه السلام روضه ده هلته، نن امام الانبیا په هغې کې دفن دی، نن په هغې کې ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، هغه صحابه نن دفن دي. نن په هغې ځمکې باندې د سلیما ابتدا کیږي او د تبلیغ پابندي پرې لګي. رب العالمین دا هر څه ته اینی کریم الله، دا هغه ځمکه وه، دا پاکه ځمکه وه او د حرمینو ځمکه وه. مونږ لا په تمه یو، مونږ ته به حرمین کولاویږي، مونږ به ځو په باب السلام سلام به ورچو، امام الانبیا له به ورځو خپل سلامونه به پیش کوو، کعبې ته به منځونه کوو. مونږ لا په هغې تمه و. نن په هغې باندې داسې خلق راغې، داسې نااهل پرې رالل چې د هغې ځمکې نه نن د تبلیغ بنیاد ختمی او د انبیاو کلمه اوله چې قولو لا اله الا الله، نن د هغې بیخکندي کوي او په هغې پابندي لګي. کریم الله دا د حرمینو ځمکه ده، کریم الله، کریم الله د حرمینو ځمکه ده. دا منصوبې ناکامه که کریم الله، دا یې ناکامه که، دا یې نیست و نابود که چې دا پاکه ځمکه. زمونږ خو نن حرمینو ته سترګې غړېږي، مونږ وایو حرمینو له به لاړ شو، ملک تنګ شوي یو، مونږ وایو لا بړ شو، د امام الانبیا د روضې سلام به وکړو، کعبې شریفې له به ورشو. به هر صورت دا هغه ځمکه وه. نو ځکه رب العالمین وایي لیظهره علی الدین کله، چې الله غالب کی دا دین په ټولو دینونو باندې. ولو کرہ المشرکون، اگر چې بدی گڼي مشرکان، مشرکان به دا خبره بده گڼي خو الله به غالب کوي
یو دور هغه و چې غالب شوی و، نن یو دور زمونږ راغی چې نن ته مونږ دا اعلانونه واورېدل، دا نن دور په مونږ راغی. کریم الله د حرمینو عزت پیمال کولو ته کریم الله څوک مه پرېږده. کریم الله ټولې منصوبې ناکامه که کریم الله او ته ترېنه انتقام واخله. هو الذي الله هغه ذات دی ارسل رسوله چې رالیږلی دی رسول خپله بالهدا په هدایت سره و دین الحق او په دین حق سره لیظهره چې غالب کی الله دی دین لرا علی الدین کله په ټولو دینونو الله غالب کی. پیغمبران الله دی دپاره رالیږلي وو. ولو کرہ المشرکون اگر که بد گنی دا خبر مشرکان